أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك. آیاتونو کی سلور مباحث ته خیال کوئ. اول بحث تحت لفظی ترجمه ده دی آیاتونو، دویم بحث ترکیب ده دی آیاتونو، دریم بحث اغراض د علامه سیوطی په تعلیقاتو کی، سلورم بحث اعتراضات او جوابات. دا دو بحثونه به سره سره کوو، اغراض او اعتراضات او جوابات. اول بحث تحت لفظی ترجمه ده دی آیاتونو. بی سمشترو بی انفسهم، دیر بد دی هغه چې هغه د جهت ده هغه شی اشترو بی انفسهم، هغه چې دوی خرڅ کړي دي باغې باندې ځانونه، هغه څه شی دی؟ ان یکفروا بما انزل الله، چې دوی کفر کړي په هغه څه چې الله نازل کړي. ولې کړي؟ بغیاً د وجې د حسد نه. د حسد پس کوي الا پدې خبره ينزل الله چې الله نازلې من فضل د فضل د دنا چې وحید اعلی من یشاء من عبادی پاغه چا چې خوخي د الله خوخي من عبادی د بندګانو د دنا. پدې حسد کوي چې دا وحی پدې پیغمبر د بنی اسماعیل ول راضي په بنی اسرائیل کې په یو سړی ول نه راځه. پدې حسد او دا حسد ذکر کو چې ملایانو کې حسد دی. چاته مولا بیان کړو نور امیانو صفت کړو ډېر خسته بیان او قبل ویلو جلالین ور سره زماو هغه جلالین سره واس کتاب چې د باکتل شیطان وای پندونه روان کړي. یو پند کې حسد وای د دې اخیستن کې سوق دی و دا ډېر غټ خلک د دې اخیستل دا ملایان اخلي کړه. ملایان او طالبانو کې اساس شته کې نشته. بلوچستان مولوی صاحب یا مولا بل مولا منی نو دیم نبی علیہ السلام نه مانول ځکه ملایان وای زمنګ نه به دا مرتبه ونیسي، دا مشري برانه لاړه شي کده د ومنو. او دا بنی اسماعیلو کې دی او دا حکم شرپکار بنی اسرائیلو کې او دی کې څنګه راغی؟ الله وی فباونو پس دوی افتشو بغضب علی غضب، په غضب باندې چې نا کائنو په بل غضب. وللکافرین او شت کافرانو لرا خاص کافرانو لرا عذاب ذلیل کوونکی دی. وإذا قيل لهم چې کله ویل چې دوی تامینو ایمان راوړی بما پس انزل الله چې الله نازل کړي. قالو دوی وای نؤمنو موږ ایمان لرو بما پس انزل علینا چې په موږ نازل شوی. ويکفرون او حال دا دی چې دوی کفر کوي بما پس وراو چې ما سوا د هغې نه دي. وهو الحق، اوس پنځو طریقو سره تردید کوي چې په ما سوا باندې ولې دوی کفر کوي. اوله طریقه وهو الحق، حال دار چې دا ما سوا د قرآن نه د ما سوا د دوی د تورات نه چې قرآن دی دا خو حق دی، بیا پې څنګه دوی ایمان نه لري. یو دویم دا دی مصدقا لما معهم، په داسې حال کې چې دا قرآن خو تصدیق کوونکی دا کتابونه دی چې معهم د دوی سره دی، څه تقابل هم پکې نشته. دریم قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین،
کچره تاسو په تورات ایمان لرئ نو ولې تاسو وجل پیغمبران د الله مخ کې کچره تاسو په تورات ایمان لرونکي په تورات ایمان دي ته وایي چې پیغمبر وجنه څلورمه طریقه تورات باندې ایمان نه لري دروغجنو ولقد جاءكم موسى بالبينات په تحقیق سره تاسو راغره او موسی علیه السلام معجزو سره ثم اتخذتم العجل بیا تاسو نیول اوس خې په خدای تفسیر من بعد پس د تلو د موسی علیه السلام نه وانتم ظالمون په داسې حال کې چې تاسو ظلم کوونکي وای څلور طریقې پنځمه طریقه تاسو تورات باندې ایمان دی دروغجنو په تورات هم ایمان نه دی تورات هم نه مانه خو به زور مو مانه چې غری در باندې اوچت کړي چې منای کنه درغه هله مو معنا دروغجن وای زمنګ په تورات ایمان دې پنځو طریقو سره تردید کوي چې په تورات تاسو ایمان نشته دیم بحث ترکیب ته وګورئ به سپید د پال زمنا او ضمیر پکې پټ دی هغه ممیز او ما په معنا د شیئا سره موصوف ترکیب ته ګورئ خیال کوئ اشتراو پہلو پایل بھی جار مجرور متعلق دے تر اشتراو پورے اور پس او مفعول دے اشتراو دے پہل سره د پایل او سره د متعلق او سره د مفعول نه جمله پیلیه صله د صفت د ماش چې په معنا د شیئا سره ده موصوف سره د صفت نه دا تمیز د ضمیر چې کم په بیسه کې ده ممیز سره د تمیز نه دا فاعل د بیسه شو پہل سره د فاعل نه دا جمله پیلیه انشائیه یا خبر مقدم ده او مخصوص بالضم ان یکفرو دی هغه مبتدا مؤخره ده دي کې هغه ترکیبونه درې تاسو ویل دي نه امیر شریف او یادار چې هغه مستقل جمله ده دا به مستقل جمله ده په پوهیږئ کنه پوهیږئ ان یکفرو ان ناسبه یکفرو پہل او پائل با جارا ما موصوله انزل پہل الله پائل شو او بغیان مفعول له شد ان یکفرو او دا ان ينزل الله من فضل على من يشاء من عباده دي ټول ته وګورئ ان ناسبه ينزل پہل الله پائل شو من جار فضله مجرور جار صد مجرور متعلق سے تر ينزل پوری او علا جارا من موصول یشاء پہل ضمیر پکې مستتر هغه پائل من عبادی جار مجرور پر متعلق پہل صد پائل سره متعلق نسله د من شو موصول سره سره مجرور د علا شو جار صد مجرور دا متعلق شپه ينزل باندې ينزل پہل سره پائل سره د دوړ متعلقین نه جمله پہلیه په تعویل د مصدر سره دا منصوبه د پنځه د خافض سره چې علا ده علا جار سره د مجرور چا ينزل الله ده دا متعلق شه تر بغیان پوری بغیان مصدر سره د متعلق نه دا مفعول له شو د یکفرو د بارا یکفرو په سره د پایلو سره د متعلق سره د مفعول له نه دا جمله پہلیه خبر په تعویل د مصدر سره خبر د مبتدا شه چې هو ده هو ان یکفرو بما انزل مترا سره د خبر نه جمله اسمه خبریه او یادار چې خبره ما جوړه د مبتدا د بارا دا مبتدا کا او خبره به سمشترو بیان په صحب هغه جمله انشائیه خبر واقع کا او جمله انشائیه په افعال مد او ضم کې خبر واقع کیږي تاسو په پوښتنه په ترکیب باندې ورسېدئ مسعود الرحمن په ترکیب پوښتنه فباو بغضب على غضب فاتفه باو پہل فاعل با جار غضب موصوف على جار غضب مجرور جار سره مجرور تعلق تر کائنن پوری کائنن څخه د فاعل سره متعلق نشبه جمله صفت د غضب موصوف سره صفر مجرور د با جار سره مجرور تعلق تر باو پوری باو پہل سره فاعل سره متعلق نه جمله پیریه او هر په تبلیل کافرین جار مجرور خبر مقدم عذاب مهم موصوف او صفت د مبتدا مؤخر خبر مقدم سره د مبتدا مؤخر نه جمله اسمه خبریه عبد الله مولوی صاحب په پوښتنه او هر په اتب اذا ضرب متضمن معنا د شرط رقیل پہل ضمیر په کې مستتر غي نائب فاعل لهم جار مجرور متعلق سے ترقیل پوری پھر سر نائب پہل سر جمله پیریه دا قول شو امینو پہل او فاعل با جار ما موصوله انزل پہل الله فاعل شو پھر سر فاعل نه جمله پہل سره د ما موصول سره سره مجرور د با جار سره د مجرور متعلق سے تر امینو پوری امینو پہل سر فاعل سره د متعلق نه مقوله د قول شو قول سره د مقوله نه جمله پیریه دا شرط شو قال و نؤمن بما دا اجازه شو راجحها پویسوی قالو پہلو فاعل جمله پیریه قول شو نو منو پہلو فاعل با جارا ما موصوله انزل پہل ضمیر پر مستتر غنائب فاعل علینا جار مجرور متعلق سے تر نو منو پوری نو منو پہل سر د فاعل او سره د متعلق نه جمله پیریه مقوله قول سره د مقوله د جواب شرط سر سره جمله پیریه شرطیه شو و یکفرون بما وراء دا جمله حالیه ده ها و حالیه یکفرون پہلو فاعل
او با جارا ما موصوله وراءه مضاف مضاف الیه دا ضرب متعلق د تر ثبته پورې ثبته په سره د پایل او سره د متعلق نه صله د معشوه موصول سره مجرور د باشه جار سره مجرور تعلق تر یکفرونه یکفرونه په سره د پایل او سره د متعلق نه جمله فعلیه دا حال شو د هغه ضمیر نه چې کوم په نومینو کې دی اوس په پوښتوي وهو الحق وهو حرف عطف هو مبتدا الحق خبر شو مبتدا سره د خبر جمله اسمیه دا حال اول شو د ما ورانا ما ورا دا موصول سره د سره نه دا ذل حال دی کنه او دا هو الحق حال اول شو او مصدقا دا صيغه اسم فاعل او لام جاره ما موصوله معه مضاف مضاف الیه تعلق تر ثبته پر ثبته پر سره متعلق نسله د ماشه موصول سره سره مجرور د لام شجار سره مجرور تعلق تر مصدقا پورې نسی مصدقا پر سره د پای شبه پر سره د شبه پر سره د پای سره د متعلق نشبه جمله دا حال ثانی شه د ما ورانا ذل حال سره د حال مجرور د باشه جار سره مجرور تعلق تر یک پرونه پوری نسی په دې پوښتای کنه شوي په پوي ارشاد ملي صاحب په پوښتای قل پہلو فاعل شو جمله پہلیه قول او فا فصیحه د جواب د شرط مقدره کی اذا کان الامر كذلك لما لام اجاره ده او ما استفهامیه ده ګورئ جار سره مجرور تعلق تر تقتلون پورې نسی تقتلون پہلو فاعل انبیاء الله مضاف مضاف الیه مفعول ده تقتلون شو من قبل جار مجرور متعلق سے تر تقتلون پورې دا جمله پہلیه شو ان شرط کنتم کان ویسم مؤمنین خبر شکان سره جمله شرط جزاء حسب ان کنتم مؤمنین فلما قتلتم انبیاء الله یا رحمان پوښتنه ولقد جاءكم موسى وحرف عطف لام موتیه للقسم قد حرف تحقیق جاء فعل کو مفعول مقدم موسى فاعل مؤخر او بالبينات جار مجرور مترجم جاءكم جمله فعلیه ثم حرف عطف اتخذتم فعل فاعل الاجر مفعول اول شو او الهانه مفعول ثاني حذف د من بعدی جار مجرور متعلق در اتخذتم پوری جمله فعلیه او حرف عطف انتم مبتدا ظالمون خبر او واو حالیه انتم مبتدا ظالمون خبر مبتدا سره خبر جمله اسمیه حالیه شو او دا حال دی تم نه چې تخصتم کې کم فاعل دی دا غینه حال دی ترکیب باندې ورسېدې کو نه رسېد پوښي دریم بحث ته وګورئ اغراض د جلالین مولا ورسره اعتراضات او جوابات ورسره به سمجھ طرف باو دی کی غرض د علامه سیوطی سره غرض اداره چې دا درته وایي چې اشترا د ازداد نه ده کله په معنا د شرا سره کله په معنا د بیع سره دلته په معنا د بیع سره د خرڅولو سره ماته لګو ګورئ دوی داسې کار کړی چې نه پسې ورکړی دی او کفر یې اخیستی نو کفر مبیا شوه او نه پس شی شه سمن شه او قابل احانت شه سمنی که مبیا سمن قابل احانت نو د دوی نفس قابل احانت شو کفر دوی ځان لپاره اوس که اشتراو شي معنا به داسې شي چې نفس یې اخیستی دی او کفر یې ورکړی دی دوی دا خبیث نفس خو بیا قابل احانت نه شو دا خو بیا قابل احترام شو که ځکه اشتراو په معنا د باعو سره پې پوه شوئ تاسې پې پوه شوئ حزه سوال دا دی چې دا نفس خو د دوی سره دی چا ته یې ورکړی په کفر دا خو د دوی سره د موږ ګورو کافر سره نفس خپل شته که حزها من الثواب د نفس نه مراد حصه د نفس د ثواب نه نفس کې دوه حصې دي حصه د ثواب ګټي او حصه د ګناه ګټي د ثواب حصه یې ورکړې ده او د کفر حصه یې اخیسته او هغه غیر مریض دی تا ته نه ښکاري اوس د بې سما کې خبره کوي ما نکره ده دا د بې سما کې په معنا د شیئن سره او تمیز د فاعل د چې په بیسه کې د ماده ترکیب وکړه کنه والمخصوص بالضم دا د یکفرو یکفرو د مخصوص بالضم دی بیس الرجل زیدون داسې شو پوه شئ کنه شئ پوه کفرهم دې کې غرض نه په د اعتراض ده بیا دا مخصوص بالضم خو په یو ترکیب کې مبتدا یې کنه او یکفرو خو فعل د فعل مبتدا واقع شو دی وایي کفرهم خلاصه دا د اسم تعویلی دی په معنا د کفرهم سره او کفر خو اسم دی مسجد رحمان په دې جواب پوښتنه بما انزل الله من القرآن کی غرض دار ہے تو انزل الله خو مبهمه ده داغي بیان کې انزل الله چې یاد ہے من القرآن قرآن یاد ای کړه بغیان دا مفعول له دې د یکفرو د پاره ترکیب غرض ته بیان د ترکیب د بغیان ده نسب وجه صدا دا مفعول له دې د بغیان د یکفرو د پاره
اے معنی څه د حسده د حسد د وجه نه دا کار کوي تاسو په پوه شئ تاسو باندې څوک سوال وکړي چې باغیات مفعول له شي د مفعول له د نسب شرط خدا دی چې فاعل د مفعول له فاعل د فعل معلل له به یوي تور ته جواب کتل ته دې کړه فاعل د بغي څوک دی کافران بغي چا کړي وا حسد چا کړو کافران او یک پرو فاعل څوک دی هم کافران دي کنه نو فاعل د مفعول له د فعل معلل له یو دی کفرون بما انزل من بغيا حسدا علی روی اشاره دی خبر ته چا نازل الله دا منصوب ده بنځه د خافس سره دا منصوب ده بنځه د چا سره څه دلیل ده چې دلته اعلی حذف ده دلیل دا چې د ان او د ان نه مخ کې حروف جر حذف قیاسی دي تاسو دا قاعده ویلې ده کنه همیر کې ډاکټر صاحب څنګه یې سبق پوه شي لا چې موږ سره د نحوې دوره کوم طلبه وکړي په شوق سره هغوی د دې خبرو نه خبر نو چې کوم د نحوې دوره نه کوي دا خبرې ورته ناشنا ښکاري ان ينزل الله بالتخفيف والتشديد ينزل الله وينزل دواړه من فضله د فضل نه فضل مصداق ذکر کوي الوحي وحي على من يشاء هغه څوک چې الله منتخب کړي د رسالت لپاره من عبادي د بندیانو فباو رجعو بغضب من الله بغضب سره د الله د طرفه بكفرهم غضب په سبب د کفر سره او بمانزله والتنکیر للتعظیم بغضبین کې تنکیر د تعظیم د پاره عظیم غضب اختشول علا غضبین استحقوه چې دوی مستحق شوي وو په داسې غضب باندې چې مخکې نه دوی مستحق وو من قبل بتزيد تورات والكفر بعيسى اول غضب دار چې تورات یې ځای کړو والکفر بعیسی دویم غضب دار چې عیسی باندې کفر کړی ځکه نکره چې ما چې نکره د ثاني غیر ولای اول غضب بیت دی او دویم غضب بیت دی یا اول غضب بکفرهم علی عیسی او دویم بکفرهم علی محمد صلی الله علیه وسلم وللکافرین عذاب مهین ذو اهانتن اهانت والا دلته فتاشه اعتراض وارد شي چې کافرینا دا خبر مقدم دی عذاب مهین دا صفت دا مبتدا مؤخره ده نو تخصیص پیدا کوي کنه خاص کافران لر عذاب مهین دی ذلیل کون کی عذاب نظر ته پتا سے خوارج اعتراض وکړي خوارج بدرته وای عقیده د خوارج خو مرتکب د کبیره کافر دی کنه هغه دا عقیده ده مرتکب د کبیره معذب دی کنه دی معذب دی کنه او هر معذب کافری مرتکب د کبیره کافر شو مرتکب د کبیره معذب دی دا قران کې ډېر آیتونه دي چې مرتکب د کبیره بزید دوزخ ته او هر مرتکب د هر معذب کافری ځکه ولل کافرین خاص کافرانو لر عذاب مهین دی مرتکب د کبیره هم شو کافر خوارج په استدلال باندې پوښوي تاسو به جواب وکړئ کافر دلته چې کوم دی خاص کافرانو لر عذاب ثابت شوی دی خو کوم عذاب ورته ثابت شوی دی عذاب مقید په قید د اهانت سره خاص کافرانو لر عذاب مهین دی عذاب مهین بل چاته نشته نو د مؤمن عذاب مهین دغه نه پیښو مؤمن نه چې نه پیښو نو نه په د مقید سره خو نه په د مطلق ناراضي کنه نو تخصیص راغی تخصیص ما یجد فی ولا یجد اثبات او نه په کې دواړه ده او کافر عذاب مهین ثابت شه د مؤمن نه پیښه کنه نو ټیک د مؤمن لا مقید نشته چې عذاب مهین دی مطلق نه په خو نه راغلی د مطلق عذاب کنه په دې طریقې د استدلال باندې پوښتنه جواب طریقې ته ګوري خیال کوي بهم مرجئه په دې آیت باندې استدلال کوي مرجئه خدا وای چې مؤمن ایمان راوړ کلمه ویل نور چې ارس کوي دی بس معصیت ورته هیڅ ضرر نه رسي ګناه ورته هیڅ ضرر نه رسي دوزخ ته بنځي هغه ویل کافرین عذاب مهین ځکه عذاب د چا د پاره د کافر د پاره د مؤمن د پاره نشته نو چې سکه کوي ته د مرجئه مسلک تاسو پوښتنه نو تاسو به جواب وکړئ چې کافر د پاره عذاب مهین ثابت شو د مؤمن نه عذاب مهین نه پیښوي دی مطلق عذاب خو نه دی نه پیښوي په ارتکاب د معصیت سره کنه په پوښتنه وای ذاکل مؤمن به منزل الله القرآن وغيره مقصد د منزل الله قرآن دی او غیر قرآن دی وحی قالو نو مې به منزل علینا چې تورات ته مصداق د منزل علینا د مات مصداق ذکر کوي قال الله تعالی تر یکبرون الواو للحال دا واو د حال ته پاره دی اوس په پتا چې اعتراض واري چې واو د حال نشي یکبرون دا جمله به حالیه شي د ضمیر نه چې کوم په نوم نه وکړي پوښي او قاعده خدا را چې کله جمله فعلیه مضارعه حال واقع شي نو هغه خو هغه باندې واو ناراضي کنه ولی په واو ناراضي چې راځي حق
ځکه مشابه د اسم فاعل سره اسم فاعل چې کله حال راشي ون راځي دې کوم راځي تاسو په جواب کې او ټیک د دغه شان چل دی خدای یکفرون خو ډایرک حال نه دی بلکې دا خبر د مبتدای موضوع دی وهم یکفرون نو جمله اسمیه حال واقع شو او جمله اسمیه چې شنو بیا مرتبطه په واو ضمیر سره یې کړ الواو للحال بما وراء سواه و بعده ما وراء معنا کې وراء دو معنا دي یو معنا د سواه ما سوا لکه وحل لكم ما وراء ذالکم د دې کوم مذکوره او خزنه ما سوا ټولې درته رواج او یا په معنا د بعد سره وراء انا من القرآن وهو الحق دا حال دی مصدقا حال ثانیه دی مؤکده دی ځکه د قرآن نه خو مصدقا دا تصدیق خو د قرآن نه جدا کیږي نه کنه ورسره خطه دی نه دا حال مؤکده شو ثانیه خو دا مصدقا د چا نه حال دی یا دغه ضمیر نه حال دی چې حق کې دی او منزل الله تراجی دی نو دا بیا حالین متداخلین او یا ډایرکټ د منزل الله نه حال دی دا د ماورانه چې کوم دی حال دی د ماورانه یا ډایرکټ د ماورانه حال دی حالین مترادفین او یا د ضمیر نه چې بل حق کې دی بیا حالین متداخلین قل فلم تقتلون قل لهم دوی ته هو فلم تقتلون قتلتم د په اعتراض ده خلاصه د اعتراض دار چې پیغمبران خو مخکې وجلی تقتلون ولې وای دی مضارع په معنا د ماضی سره ده بیا د مضارع ولې ذکر کول اعتراض بوشي جوابدار چې استهزار د حال ماضیه د پاره مضارع ذکر کړه تاسو به پوښوي کنه شوي پوي لما چې کوم دی ګورې لام جاره ده او ما استفهامیه ده او لام جاره چې په ما استفهامیه داخل شي حرف جر غالب ته غرزي ولې ته غرزي چې د ما استفهامیه فرق راشي د کومه معنا د بلې هرې وی معنی چې کوم دی فرق راشي د بلې ما سره سره راشي فرق راشي تاسو به پوښتنه نو الف ته غرزي ابن مالک وی کنه الفیه کې و ما په استفهام ان جرت حذفت الفها واو الها وانتقف کوقف کینو په هاي بدل کف لمح ام ویلې شي لمح عم ګوري عم اصل کې عن موقع بیا وی کله کله دا سیم کیږي چې حرف جر په ما استفهامي داخلي او الف به نه غورځیدل لکه دا شعر د حسن ابن ثابت ته منسوب دی علا ما یشتمونی لیمن کخنزیرن تتمرغ فی رمادی علا ما یشتمونی ما استفهامیه دا والا په داخل شوی دی انبیاء الله ان کنتم مؤمنین کچره تاسو په ایمان په تورات لرئ وقد نهیتم فیها تاسو منش کړل شوی په دې تورات کې قتل د پیغمبرانو د قتل نه والخطاب للموجودین دا دفع د اعتراض ده خلاصه دا رشد خطاب خو موجودین او د نبی علیہ السلام زمانه کې او قتل خو سابقین کړو کنه جوابدار چې دوی په رضا او نو د سیدل کې دوی چې کړي رضا چې په قتل باندې د چا رضا نو تب کور کې نه چې قتل کې ور سره شریک تاسو به پوښتنه کنه چې پوي والخطاب للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم خطاب هغه بني اسرائيل ته چې نبی اسلام زمانہ کې وو بما فعل اباهم لرضاهم بذکر دوی باغی باندې راضي وو ورقد جاءكم موسى بالبينات دا بینات او د معجزات او د ذکر کوي مصداق ذکر کوي معجزات لکه عصا ید فلق البحر د دریاب چویدل دا ذکر کوي ثم تخصم لجل الهان غرض په دې کې بیان د تعین د مفعول ثانی کوي چې دوی مفعول د اتخاذ هغه حذف دی چې الهان د من بعد بعد ذهابي پس د تلو د موسی علیه السلام نه الى الميقات میقات توانتم ظالمون په داسې حال کې چې تاسو ضرب کوون کې وي به اتخاذ بنول سره چې تاسو څخه په عبادت ونی ونه تاسو څه کول ځان سره ظلم کاوه دې باندې پوښتنه کنه شي پوي درود شریف وای